مرګرو مفتی تقی عثماني صاحب اعلان کړی دی چې پاکستان باندې جهاد پرست شوی دی. اوس به در بیان څوک سیریس والی او کو نه دا به روان وخت کې بدلېږي. خو هغه دا هم ووی چې په فلسطین کې دی وخت کې داسې قسم ظلمونه روان دي چې بوډاګان ځوانان ماشومان نارینه زنانه ټول چې کوم دی یو شان شهیدان کېږي. د هغوی آبادۍ تباه شوې، د هغوی سکولونه کالجونه، د هغوی هر څه مکمل طور سره مال دولت هر څه تباه شول. 57 اسلامي ملکونه چې کوم دی تماشې ته ناست دي. دې وخت کې پاکستان باندې جهاد پرست شوی دی چې د هغوی دپاره لاړ شي او جهاد وکړي. د پاکستان ارمي یادوي یا د پاکستان عوام یادوي، د دې وضاحت پکې پوره نه دی شوی. خو دی وویل چې پاکستان باندې جهاد پرست شوی دی چې هلته لاړ شي او د فلسطین چې کوم دی د هغوی مرسته وکړي، د هغوی دفاع وکړي او د اسرائیل یا چې کوم دی وغیره د مختلف پوځونو خلاف وجنګېږي او د هغوی په حق کې ودرېږي. اوس مفتی تقی عثماني صاحب خو دا اعلان وکړو، خو دا اعلان به سره څوک ومني او کو نه دا د دې هېڅ قسم پته نه لګي. روان وخت کې به چې کوم دی پته لګي. خو دې وخت کې ظاهره خبره د فلسطین سره چې کوم دی بې انتها ظلم وشو. 57 اسلامي ملکونه مکمل طور سره تصرف تماشا وکړه. دا زموږ د خطې نه رک شو. دا سبب په بل مسلمان ملک باندې اٹیک کیدی شي او دا ټول مسلمان ملکونه به ورته ګوري او ګوپار به موږ مایلو به کوي.